بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی. ګرانو کتونکو د هنګو په علاقې ټل کې یو افسوسناکه بلکې ډیره زیات افسوسناکه واقع شوې ده. د دویم کلاس یو ماشوم نامعلومو کسانو اغوا کړی و. 3 ورځې پس د لاش ملو شوی دی. دا ماشوم یې ډیر زیات په بې دردۍ سره وژلی دی. دا ماشوم اغوا کړی چا و، وژلی چا دی، د سره څه زیاتي شوي دي. پولیس دا ډیډ باډي څنګه معلومه کړې ده او دې حوالې سره اوسه پورې پولیس څه تفتیش کړی دی. دا یو ډیر تفصیلي او د عبرت نه ډک رپورټ دی، ضرور یې وګورئ. تھینک یو سو مچ. ستاسو د چینل خاص شکریہ ادا کوم چې په دې لمحاتو کې خاص کر د خفګان یا د غم په دغه کې ستاسو کردار ډیر اهم دی. د دې الک محمد شاه نوم او پلار نوم یې محمد عامر. محمد عامر چونکې یو سیلمین و په دې فارمیسۍ کې به کار کولو. چونکې دا ماشوم په روټین کې لکه څنګه سکول نه به راغو بیا به مدرسې ته لاړو بیا به داسې که نه لوبې موبې به وکړې. خو په دې ورځ باندې د منګل په ورځ باندې 28 اپریل باندې دی چې کله مازدیګر مونځ نه پس کور ته نه دی تللی بلکې ماښام مونځ نه پس زموږ روټین داسې دی زموږ د کلي چې روټین ماښام نه مخکې ماشومان کور ته ځي. د کور ته لاړ نړه نو مور یې چغې مغې ووالي چې یاره ماشوم نه دی راغلی ماشوم نه راغلی. هغه خپل خاوند ته رابطه وکړه چې یاره تاسو چېرته یې؟ هغه ویل زه خو له هغه ښار نه لږ بار یم. ولې څه چل دی؟ هغه ویل محمد شاه نه دی راغلی کور ته. هغوی چې کوم دی ډېر هغوی چې ځان راورسولو نو هغوی هم په دې منې خفه شو چې اوسه پورې ولې نشته. هغو خپل خپلوانو په له ډېر سرچنګ وکړو چې یاره دلته به تللی هلته به تللی چونکې د ماشوم په خپله باندې کم عمر و 2م کلاس کې سبق ویلو او د دې عمر به تقریبا داسې 11 یا 12 سال به وي چونکې هغه موبایل هو نه په خپله ورسره نو هغه یو بل رشته دارو کره رابطې وکړي چې یاره د ماشوم خو زموږ تاسو ته نه دی راغلی. هغه وایي چې نه دی راغلی. دې بیا په جومات کې اعلانونه کړي دي بیا ډېر هلې ځلې کړي دي. یو ورځ هم پکې تېره شوې ده بیا پکې بود ورځ هم تېره شوې ده. بیا په نیکسټ ورځ باندې پولیس دې ته اطلاع کړې ده چې یاره دلته یو ماشوم پروت دی هغه چې کوم دی چا وجلی دی هغه خپې لاسونه تړلي شوي دي هغه ته مرۍ ته زور ملاو شوی دی یا رسۍ سره یا څه سره. تاسو لږ راشئ وګورئ چې د ماشوم خو ستاسو خو نه چې د دې پلار یا د دې نوره خاندان والا خلک تللي دي نو هغوی په دې مطمئن شوي دي او د ماشوم خو زموږ دی او د دې محمد شاه نوم دی بلکل دا زموږ ماشوم دی. هغه نه پس پولیس اف آی آر هم درج کړی دی هغه خپل کوشش هم روان کړی دی خو هغوی چونکې کلی دی زموږ ټل دا کې شوی دی ټل کې ټل تحصیل دی جي او په تحصیل کې دا چې کوم علاقه دي ته بازو کوټ وایي. نو دا بازو کوټ د بنو چې کوم روډ دی دې باندې دا علاقه ده او د ماشوم د لا چې کوم دی دا په پټو کې پروت و. نو دا پټو نه چې کله دا ماشوم راوچت شوی دی اوس پولیس وایي چې یاره مونږ میډیکل تم کوشش کړی دی ورکړی هم دی هسپتال نه مونږ ته لا راپورټ نه دی راغلی چې آیا صرف ماشوم وجلی شوی دی دا مخ چې کوم دی دا مسخ شو ده لکه مرۍ خراب کړی ورته کاڼو سره یې والی و یا څه سره یې والی خو مخ ډېر عام لکه دې دا پته نه لګېده دا دغه دی محمد شاه دی او که نه دی خو چونکې فیملی والا دا پہچان وکړي چې او جي د دې چې کوم چپړې اچولي دي کومې دي کپړې اچولي دي او جي دا ماشوم زموږ دی نو هغوی به دا ریسي وکړو. مهراب ګل خان څنګه چې تاسو وی چې دا ماشوم له خپې هم تړلی وی بیا دې مطلب مرۍ باندې پانسي هم ورکړې وه مخکې مو له دونه ډېر زیات په کاڼو ګټو باندې وهلی و چې وران کړی و د دې چا سره څه دښمني یا څه تنازع خو نشته چې دونه ډېر زیات بې دردۍ سره یې ماشوم وژلی؟ بلکل ډېر ښه سوال هم وکړو. بلکل د دې چې کوم فیملی بیک ګراؤنډ دی که د دې والد صاحب خبره وکړمه نو هغه هم یو ډېر شریف خلک دي هغه یو سیلمین دی او که د دې چې تا دا د نیکه چې موږ ورته وایي نیکه خبره وکړو نو هغه په دې وخت کې هم اجتماع کې و چونکې زموږ په ټل کې اجتماع را روانه ده نو هغه دپاره انتظامات دي نو هغه کې دې مین کردار و نو دې ټایم کې په اجتماع کې و لکه د دې فیملی بیک ګراؤنډ کې نه چا سره دښمني شته او نه چا سره داسې څه خبره شته خو بیا هم دې سره دومره ظلم شوی دی. تاسو جی خپل تعارف وکړئ او 3-4 ورځې تېرې شوې اوسه پورې دی کې پولیس څه کار کړی دی هغې نه تاسو مطمئن یې یا نه یې؟ جی زما نوم عاصم حیدر دی زه د ټل قومي اتحاد پېښور اوورسیز پریزیډنټ یم او څنګه زما خو تقریبا 100 ورځې کېږي چې راغلی یم پاکستان ته خو چې کومه ورځ باندې دا نیوز زمونږ مخې ته راغلو ټول اول خو مونږ ډېر تشویش کې وو خو چې کله بیا هغې ماشوم ډیډ باډي راغله نو مونږ پرون 1 مئی باندې چې څومره ایسوسیشن دی ټل قومي اتحاد پېښور پریزیډنټ سنټرل کمیټي کور کمیټي مونږ ټول
یو اجلاس هنګامي اجلاس راغوښتی و او مونږ پولیس چې کوم اف آی آر حاضري چې مونږ لکه ښکاره ګورو نو مونږ خو وایي چې یاره هغې پروګرس روان کړی دی خو مونږ بیا خپل اسوسییشن طرف نه هغې ته 72 اور الټیمیټم ورکړی دی چې دی 72 اور کې د مجرمان گرفتار شي او کدا گرفتار نشو نو مونږ به پریس کلب پېښور مخې خپل احتجاج ریکارډ کوو او چې څومره متعلقه ادارې دي د پولیس ډپارټمنټ ته کلا چې کوم ایڈمنسټریټیو دغه دی نو هر لیول باندې مونږ انشاءالله خپل احتجاج ریکارډ کوو. مهرباني. دا څنګه چې تاسو خبره خو تاسو د احتجاج وکړه کنه د کې دونه ورځې تیرې شوې د اعلان دا کلی چې کوم وی د خوري متفق خلک کی نه علاقې کې پولیس داسې څوک پیدا کړی نه دي چې نه تاسو کې څنګه د ماشوم بچالي دلی کنه پولیس چې کوم وینا دا د هغه وی چې مونږ ډیر باریک بینی مانی او مختلف انګل سره جیو فینسینګ تھرو یا ډیفرنٹ چې کوم هغه سره ریسورسز دي هغه پترو مانی هغه خپل لګي د انویسټیګیشن کوي خو د علاقې خلکو چې کوم د فرست مانی روډ بلاک کړي وغه احتجاج خپل پولیس سټیشن مخ کې ریکارډ کړي دي او ور سره سره چې کوم زمون ټل قومي اتحاد پېښور هم دي کې شانه بشانه ولاړ دي ان شاء الله او په هر سټیج باندې به مونږ زو دي د پاره د دې مشوم ته چې کوم انصاف ورکولو د پاره ان شاء الله. اسیم خان تاسو هو بهر جاب کوي یا روزګار کوي کنه ال د خپل میډیا ګوره د اغازه التم دا حالت وی ګوره په پیښور کې دا یو ماشوم د استاسو د ټل چې کم ماشوم دی د پټل کې دا یو واقع شوی دا چې ډېر به درد سره وجل شوی دی دینه دوه ورځې وړاندې دلته یو ورکوټه انجینیر لکو اغا لال کړي شوی او دا غي نه مخ یو بل دغه سی افغاني لکو حلال کړي شوی نو بهرم دا شو زونه وی بهر زه چې کوم ولایت کې پاتې کېږم مطلب یونایټډ عرب ایمریټس نو د هغې رول اف لا حوالې سره زه تاسو ته وایم چې انسان خو ډېره غټه خبره دی یو عام پیشو نه دی پیشو هغه تاسو نن سبا ویډیوز وایرل دي چې پیشو په ډیسټنس باندې تیریږي کنه دي ته مکمل ټرافیک ودرېږي نو الته انسان زیات چې کومه ده کنه ګوره د زناور زیات هغه د قدر دی چې زناور تم ضرر ورسي نو ته لازم چې کومه پینلټي فیس کوي په سرکار کې نو الته ایون زتا دا وایم چې زما خپل پرسنل ایکسپیرینس چې موږ سره باس ټایم کې چې کومه په جیب کې کیش موبایل په میډ نایټ کې زرا اوزم زما وخت زړه شوی دی زه اوزما ما پزړه کې 1% هم خوف نه وی چې را د به مانه سوکوالی یا به ما چرته پیسو د پر سټیشن راشي یا به ما منی ګن کېږي د ګن الته بالکل کانسپټ نشته نو دا د شی بیا زمونږ د پر ډیر زیات د حیرانګي خبره وي چې زمونږ یو پرم نه خاوره او د کلتور نه ډکه خاوره په هغه ځای کې چې کومه داسې واقعیت کله مونږ وګورو چې زمونږ علاقه چې کومه د ټل د په امن باندې مشهور وه د ټل باره کې به چې کومه دا مشهور وه چې خلکو به چې کله به یو زورور راغلو په بل باندې هغې ته به یو پیغور ورکولو چې که ته ما مشتې شې راشه ټل کې مې وله لکه زمونږ هغه چغه چې کوم کلتور یو حصه وه چې چا به ظلم وکړو مکمل کلی به راووتو نو هغه شی اوس چې ګورو په خپل علاقې کې ډېر خفګان راځي څنګه تاسو د بار خبره وکړو نو ال د قانون سخت دی کنه ال د دونه ظالمان خلک نشته الته رول اف لا دی رول اف لا دا دی چې یاره څوک هم سسپیکټډ هغه وي په کیس کې وګوري یو مین باریک بیني سره هغه یو کیس چې کومه دی هغې هینډل کړي او انویسټیګیټ کړي بیا هغې ته چې کومه دی په یو ډېر ښه پروسس باندې چې کومه هغه شی چلیږي هغه کې نه د عدالتو رکاوټ وي نه چرته د پولیس انویسټیګیشن رپورټونو کې چرته رکاوټ وي یا میډیکل کې بالکل یو ټرانسپیرنټ نظام دی او دلته چې کومه زمونږ نظام کانسټیټیوشن زمونږ پاکستان ډېر مضبوط کانسټیټیوشن دی خو افسوس دا دی چې هغه فالو کېده بیا به ډېره ښه وه عمدغه پاکستانیان وی کنه دلته که تاسو خیال کړي د ټریفک د اشارې سو خیال نه ساتي د انسان سو خیال نه ساتي څنګه تاسو قتل په وړه وړه خبره باندې ډزې کوي عمده مونږ الته لاړ شو دا څنګه چینج شو بیا الته مین عمدغه خبره تاسو ته ما وکړه چې رول اف لا دی رول اف لا دی چې یاره مونږ ډې فرست نه چې څنګه لاړ شو مطلب سیټ بیلټ چې کومه دی هغه فرست پریارټي باندې مونږ سیټ بیلټ لګول هلته چې کومه کلینلیس ریسپانسبیلیټي وي د هر یو چې یاره ته به ګند هغه وداوټ ډسبن نه غورځئ او دې نه علاوه چې کومه ټرافیک رولز ایون ستا 80 سپیډ دی نو تا ته یو لیمټ پورې 90 پورې چې 90 نه ته بره شي ډایرکټ چې کومه ته مخالفه دی په هغې باندې فاین دی تا ته نو خلک دې وجې نه چې کومه د ټرافیک رولز یا د نور چې څومره ګورنمنټ رولز دی هغه په خپل ځان باندې بیا فالو کوي مطلب دا دی مونږ به ډنډې سره ټیک یو بیا ډنډې سره جرمانې سره
بالکل دا سچویشن چې کوم د سیف سټي کیمریز ولګې دي زه خو وایم چې دا یو پریکټیکل هغه د امپلیمنټیشن د دې دپاره او زه وایم چې یاره پولیس ډپارټمنټ چې کومه دی KPK کې هغې د په دې باندې خاص کار وکړي او دا شیزونه چې کوم دغه ځای امپلیمنټ کی مونږ هزارها ماشومان ګورو په ډیلی بیسس باندې پېښور کې به تاسو ګورئ چې څومره ماشومان د هیلمټ یوز وجې نه چې کومه دی په اکسیډنټ باندې چې کومه د هغې ډیت وشي یا هیډس انجري ورته وشي او هغې اخري کې چې کومه ذمه دار بیا ډاکټر شي که نه نو هغه شیزونو ته وګورئ دې نه علاوه سیټ بیلټ مونږ نه تړو د سپیډ لیمټ مونږ خیال نه ساتو او لاین چې کومه دی چینجنګ مونږ رول نه فالو کوو نو مختلف شیزونه دي چې یاره دا که مونږ خپل ژوند کې دلته راولو زمونږ ملک هم گلزار کیږي نصیر خان تاسو خو یې د ټل رهایش په خبر کې دی تاسو چې کوم دلته ایسوسییشن دغه کې تاسو هوته ده زه خو د ټل قومي اتحاد پېښور پریس سیکریټري او دا کومه وقوعه چې شوې ده یقینا ډېره د افسوس خبره ده او دا بالکل د پښتون روایاتو هم خلاف ده زمونږ په علاقو کې داسې کیسونه ډېر کم کیږي خو چونکې وقوعه وشوله او واقعیات کیږي معاشره کې خو اوس د ګورنمنټ او د ادارو اولنۍ ذمهوري جوړیږي چې هغې دا د دې ملزمان فوري طور باندې اریسټ کړي نو نور واقعیات خو کیږي ټیک ده خو دا ډېر افسوسناکه واقعه ده او حکومت ذمهوري ده چې فوري طور باندې دې ته انصاف ملو شي مونږ خو دا مختلف رپورټس چې کوم دی په خبر کې جوړو کنه چې ماشومان سره خلک زیاتیم کوي خلک کې اغوا کوي مړه کوي دا خو کلو علاقې دي کنه الته خلک ډېر متفق وي الته دا معاملې ولي کیږي زمونږ کلي کې خو دا واقعه ډېره انتهایی افسوسناکه ده ډېره د شرم خبره ده زمونږ په علاقو کې داسې واقعات ډېر کم کیږي خو چونکې دا واقعه شوې ده اوس د دې به اندازه لګي چې دا څه واقعه ده او څه ولې شوې ده اوورال تاسو سوشل میډیا استعمالوي یا میډیا استعمالوي وګوره پهله به خلکو ته دا چې کم جنکې به وي لوریانې به وي او یا خوريانې به وي داغي به خلکو ډېر زیات حفاظت کو دا بچي به خلکو داسې ډېر آزاد پریخیو اوس دومره واړه ماشومان مسوک نه پریدي پلارانو د پاره څومره غټ امتحان دی دا خو بالکل د خبره ده یقینا د افسوس خبره ده چونکې زموږ په علاقو کې د زنانو پرده ډېره سخته ده نو زنانه اکثر بار نه روزي نو داسې واقعیات اوس دا پیله واقعه شوې ده خو دا اوس بالکل د سوچ او دغه نه بار ده چې دا واقعه وشوه څنګه او په کار دی چې والدین د خپلو بچو باندې نظر وساتي خیال یې وساتي چې چېرته ځي راځي چې پوره خیال یې وساتي ګرانو کتونکو ډېره زیاته دردناکه پیښه ده ډیر کم عمره ماشوم چې کم دی هغه ډیر زیات په بېدردۍ سره وجلې شوی دی دې حوالې سره د ټل پولیس سره چې کومې زما خبرې وشوې ای خو ډیر زیات مطمئن دي ای وینا دا ده چې هغې 80-90% پورې کیس چې کم دی ټریس کړی دی او د هغې دا دعوه ده چې پیر ورځې پورې به مونږ دا کیس هم ټریس کړي وي دې کې څونه ملوث ملزمان چې وي هغه به مونږ ګرفتار کړي وي الله دې وکړي چې پولیس دغه کار هم وکړي ملزمان هم ګرفتار کړي کیس هم ټریس کړي او کم ملزمان چې وي د هغې خلاف داسې چالان په عدالت کې جمع کی چې هغې ته یو داسې عبرتناکه سزا ملو شي چې سبا بل څوک د داسې ورکوټې ماشوم سره دونه ظلم نه کوي دویمه خبره چې زه کوم کول غواړم کیدای شي چې د دې ماشوم په فیملی کې د چا نه څه زیاتې شوي یا چا سره څه تناظر روانې یا څه جګړه روانې خو په یو ملک کې څنګه چې تاسو د مرګري خبرې واورېدې یو ملک کې پښتو مسلماني او انسانیت د دې شیز اجازت نه ورکوي چې د چا زور دی د دومره ورکوټې ماشوم نه وباسلی شي نو الله دې وکړي چې دغه ملزمان ګرفتار هم شي او سخت نه سخت عبرتناکه سزا هم ورته ملو شي ډېره مننه